او یا مونز نه نوی به هر څه خو مړېږي به په یو شي منه برکت به په یو څه کې مني د زړه سکون او راحت به په یو شي کې منه ملاوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لوی شخصیت دنیا ته بل نه دی راغلی او نه براشي هغه چې د کم وخت نه موږ فرض شوی دی د هغه وخت نه بالکل د روح د ورتوب او وخت د پوری د الله پیغمبر په صحابه باندې د مانځه محنت کړي دا داسې محنت ور باندې کړي دي حتی کی چې کله وفات کیده اکم وصیتونه کول فاغه وصیتونه کی اولنی وصیت دا چې د موس په باره کې د الله نه ویلېږي موس د نه ګډوډ نشي موس د نه خطا نشي او د قیامت په نخو کې هم رومانی نخ د الله پیغمبر دا ذکر کړی دا چې د قیامت د نخو شروعات به د دینه کیږي چې د خلکو منځونه به ګډوډ شي په ټولو کې اولنی سیز چې کومه د مسلمان د مانځنه اوزي هغه به د مسلمان د مانځنه به خشوع اوزي خشوع خضوع به بکینی او خشوع او خضوع د مانځه روح دی دا چې بکینی مزمر دی او بیا حدیث کې راځي دا الله پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم یلوی جمعات بی زرګونه خلق به پکې ولاړی هر رنګ مو مزګزار به بکیوي او هغه خلک جمعان جامع مسجد چې د زرګونو مزګزارونه بډکی یو کس په پکې داسې نه چې دغه په مازه کې خشوع خوځوي حسابونه کتابونه په مازه کې غم خالی په مانځ کې جرګي مرکې په مانځ کې ټول سوچونه فکرونه په مانځ کې نه الله دې زموږ تاسو مونږونه سم کړي مونږ د مسلمان په اعمالو کې هغه عمل دی چې کله مسلمان صحیح مسکی د مسلمان د بدن هر اندام هر جوړ هر